علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ به نن تاسو ته یو داسې کلمه ذکر کوو چې د الله جل شانه د هغه د شان مطابق د اجر د غوښتلو دپاره یو کلمه یو عمل دی چې انسان څنګه اجر غواړي الله جل شانه به هغه ته دغسې اجر ورکوي. نو کوم انسان چې وایي چې ماته دې الله جل شانه زما د اعمالو مطابق زما اجر راکړي، نو الله جل شانه به ورته د هغې اعمالو مطابق هغه اجر ورکړي. کلمه درته وایم چې الله جل شانه په دې باندې د هغه د اعمالو مطابق اجر ورکوي. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اسانه ده، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. کم انسان چې کله وایي چې یاره ماته دې زما د الله جل شانه د خپل شان مطابق اجر راکړي، نو الله جل شانه بوته د دې کلماتو په ویلو باندې الله جل شانه د خپل شان مطابق اجر ورکړي. کله چې بنده دا جمله ووایي نو الله جل شانه ورته د خپل شان مطابق اجر او ثواب ورکړي. نو کلمه چې کوم دی اسانه ده، دوه درې ټکي دي، خو که مونږ تاسو کوشش وکړو او دا مونږ د هر مونځ نه وروسته وایو یا چې کوم دی کم ټایم راته فارغ وي هغه ټایم کې وایو، لکه سهار ماښام ماسپښین هر وخت کې. او که د مونځونو نه وروسته مونږ دا وایو د پنځو مونځونو نه وروسته، نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. الله جل شانه به د انسان ته د خپل شان مطابق اجر او ثواب ورکوي. ځکه زموږ اعمال هم دغسې کمزوري دي، نو کم از کم چې مونږ کوشش وکړو چې مونږ داسې اعمال وکړو چې الله جل شانه مونږ ته د هغې په ډبل یا په ترپل باندې اجر او ثواب راکوي، نو دا به زمونږ دپاره